بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 24 سلیرشتم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. خبره مون پرون کړي و د ابو علي جبئی او د حضرت امام ابو الحسن اشعری چې امام د اهل سنت دی رحمه الله، او دا د غاول خبرې سره مربوطه خبره وا چې یو کلام د قدمو دی یو کلام د متأخرین دی. دغه معظم اختلاف د فرق اسلامیو سره کم چې متقدمین یا خاصتا معتزله سره رداغي تفصیل تا ورید. اوس دې زینا ثم لما نقلت الفلسفه چې وی علامه تفتازانی رحمت الله علیه د دې موضوعنا بیان د کلام د متأخرین وکړي. اتا تمام مخ کې ویلو چې کلام د قدماو کې خلطیت د فلسفه او د حکمت او د منطق نور غلي. دا خرستو چې کلا خالد ابن یزید ابن معاویه دا په طب کې ډیر ماهرو، په کیمیا کې ډیر ماهرو، او دی دا فلسفه علم حکمت وغیرہ د لغت یونانی نا عربیت ته منتقل کا، او معتزله دا زدک او بیا په شکل قیاس اقترانی او استثنایی او پاغنم ته منطقي او فلسفي باندې دی معتزله د خپل دعاوی او باطلو د پارا اقامت د ادله فلسفیو منطقیو کو نو متأخرین متکلمین محتاج شو تعلم د دغه فلسفي د دغه حکمت وغیرہ وغیرہ ته. نو بس غیم نه فلسفه وغیرہ یاد کو، بس ورکوش په دې فلسفه کې سم وردن نه چورګه د دې تحقیق کو د زدکو چې په کوم انداز معتزله او د دین اقامت د دلایلو کړي چې هغه انداز اختیار کو ابطال د دلو د دیو، ابطال د انظار او د آرا او د افکار او د عقاید د دیو. نو خلطیت د فلسفي چې راغلي دي دا په کلام د متأخرین او متکلمینو کې راغلي دي، او دا غي عذرو چالت معتزله او استدلالات غلط وکړه، سم منطقي قواعد او فلسفي قواعد دا غینه غلط استدلالات وکړه د پاره د غلط داو خپلو. نو دی مرته فلسفه یاد کو، بیا فلسفانه انداز کې او منطقانه انداز کې دا غید وایا دلایل او دا غید داو او دا غید استدلالات رد وکړه. دغه درته وایي. ثم لما نقلت الفلسفه بیا هر کله چې نقل کړي شو فلسفه حکمت، اول ناقل سوکو خالد ابن یزید ابن معاویه، اول ناقل دیو. نو کله چې نقل کړي شو فلسفه عن اليونانیت د لغت یونانینا، په دې خوا کې ورسره عبد الله قنداری د نبراس حاشیه لګولې ده. وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية وكان عارفا بالطب والكيمياء. په خبره باندې پوښ ولیکل. او بیا د مامون عباسی په زمانه کې ناقلین خډیر شو. یونانیه ان اللغه اليونانيه، یونان د خوا کې ورسره لیکلي دي اسمو بلاد من الروم، دا نوم د یو علاقې دی د روم، او دا منصوبه ده د علاقه یونان ابن یافث ابن نوح علیہ السلام ته. د نوح علیہ السلام د نسی نامه سو یونان
او دی روم کې اوسېدو. بیا د روم هغه علاقه کې چې دی ورکو اوسېدو هغه شهرت پیدا کو په یونان سره. نو دغه علاقې ته چې کوم لغت منسوب دی هغه ته لغت یونانیه وایي. نو هر کله چې نقل کړي شو فلسفه د لغت یونانی نه ال العربیه عربیت او معتزله په ځان پوي کو او بیا د باطل داو د پاره استدلالات او اقامت د دله وک وخاد فيها الاسلاميون خود مان شروع د ابراس لیکلي دي او شروع کا فيها پدغي فلسفه يدخل فيها ناکت وي وردن نشو پکې خود کې جو کوزیدو تم وي. لکه قران کریم کې راځي سوره مدثر کې کل نفس بما کسبت رهینا هر یو نفس باغ سکه چې د کړي وی غاڼه وي گرفتار وي الا اصحاب اليمين استثناء کوي مگر خوندان د خلاص د عمل نامه والا دا باغ غاڼه نیوي نو چرته وي فی جنات جنتونو کې وي سبق کوي یتساءلون عن المجرمین پختنی بکی د مجرمانو نه چې جهنميان دي سب پختنی بکی ما سلککم فی سقر سشي داخل کړي په دې طبقه د جهنم کې چې مسما ده بالسقر. اغي ورته وی قالو لم نکو من المصلين مونږ نو چې دنیا کې منځونه کول منظم نه کولو یو ګناه ولم نکو نطعم المسکین مونږ نو چې مونږ مسکین ته طعام ورکولو خیراتونه نه کول دویمه ګناه او دریمه وکنا نخوض مع الخائضين سوق بچ باطل کې لاندې کو زیدل باطل خبرو کې باطل عقیده کې نو دې کو زیدون کو سره مونږم دا خود کولو مونږم ور سره باطل کې لاندې کو زیدو مونږم دا خوشي خبرې کولې خود دې ته وي خود څه ته وي د نکیدو داخلي دو کو زیدو ته وي. نو هر کله چې نقل کړي شو فلسفه د لغت یونانی نه لغت عربی ته وخاد فيها الاسلاميون او د اسلام والا خلق متکلمین متأخرین د امر کې وردن نش وحاولوا الرد او دی طلب درد کو على الفلاسفه فلاسفه وان يطلب الرد طلب درد کو فلاسفه وان ابراز د معنا کړي دا فلسفو باندې طلب درد کو پس کی فيما پاغس کی خالف وجدي فلسفو مخالفت کړي دي فيه پاغي کی الشریعه د شریعتنا ير پتو لګیدا علامه تفتزانی غندلوی مولا عظیم محقق عظیم شخصیت اغم ندی قیل له چې ګوره فلسفیان مناطقونا دسه خبرې صادری شوې دي چې هغه په دې خبرو کې مخالفت کړي دي الشریعه د شریعت غراج شریعت محمدیه علی صاحبها الف الف تحیه دسه د فلسفه او قواعد او آراء او نظریات شته چې هغه کې د پاک شریعت نه مخالفت کړي دي د متأخرین او اسلامیین متکلمین په دې فلسفه اغیم وردن نش د زدک ځان ور باندې پوي دې د پاره چې په کم ځکه دې فلسفه او د شریعت مخالفت کړي چې په غیر رد کې خو په دغه طرز څنګه چې هغه فلسفانان داس کې اثبات کړي دي چې دی ورته فلسفانان داس کې سوکي رد پیو کی نو دغه وجنا فخلطوا بالکلام نو دې د علم کلام شریف سره ګډ وډ کثیر من الفلسفه ډیر زیاته فلسفه پکې را دنکا ولی ليحققوا مقاصدها دې د پاره چې دی اول تحقیق وکي دغه مقاصد د فلسفي ځان ور باندې پوي کی چې خپل په ځان پوي کی ولاندې ورکی ورکوشي او مهارت حاصل کی نو فیتمکنوا من ابطالها بیا ودی قدرت پیدا کی قادر بشي په ابطال دغه د فلسفیانو په د غلط دلایل باندې بیا به خبرت لولي شو چې خپل ور باندې پوي ني بیا ته جواب کول شي چاته چې هغه په دغه باب کې ما مهارت لري نشي کولای کنه نو ګوره دومره خبره ثابته شو
چې دا خلطیت د فلسفي په علم کلام کې چې راغلي د څه د وجه راغلي. نو ما درته عرض وکړو چې دا د مامون عباسی په زمانه کې خاص طور باندې په دور عباسیه کې چې کله دا د خلفای عباسیو په دور کې چې دا فلسفه د یونانیت نه عربیت ته منتقل شو او معتزله ته استدلالات وکړه د خپل بیکاره دعوو د پاره. نو دی خو اسلامیون متکلمین متأخرین هغه محتاج شو، هغه پکې ورکو دې د پاره چې رد کوي په دغه فلسفو باندې چې هم د دې په انداز یو کې څنګه چې هغه وي دا صغرا او دا کبرا او د ریزلټ او دا دغه منطقي شکل باندې پنم ته منطقي څنګه چې هغه داوا تعلیو مقدم او بیا وروسته ته نتیجې رو باسي او دا سي دیم په شکل باندې چې پردو کې دغه وجنه بیا د کلام د متأخرینو کې خلطیت د فلسفي مراغه او دی برت په کم ځای کې چې کم ځای مخالفت د شریعت کړي نو پته ولګي د شرعینه مخالفت د شریعت د شوی دی کم ځای شوی دی کتاب کې بتا ته ډیر زیرش په خبره باندې پوښښ وکړه. لکه مثلا اول ځای تاسو ته زخیم 19 صفحه راوړوي، صفحه نمبر 19 صفحه مرا واړوله. دلته لیکلي دي والعالم بجميع اجزائه محدث. پیدام کګنا پدې کې د منطقيانو د فلسفيانو د یو بیکار عقیده تردید مقصود دیغه عالم تا تلان دي سړي ګلي دي اے ما سي والله د الله نه سوا چې څومره موجودات دي چې باغی سره پیجندل شي سوانه تعالی کالم اجسام دي، کالم اعراض دي، کالم نباتات دي، کالم حیوانات دي، دا ټول راواله نو دا سره د ټول اجزاو کاسمانونه دیو یا هغه چې اسمانونو کې دیو کسمکه او کسمکه دا ایا د زمکه د پاسه سدي و ما علیها دا ټول محدث دي یعنی مخرج د عدم نه وجود دي په دې معنی چې انه کان معدوما فوجد دا عالم مخکې نو بیا موجود کړي شوی دی. د اسلامیون د اهل اسلام د اهل سنت والجماعت عقیده صدا چې هر هغه سیز چې د سوانه تعالی د وجود علامه ده او اطلاق د عالم فکیږي او مخلوق دی یعنی لندو آیا جميع ما سي والله سره د ټول اجزاو دا سده محدث دی دا مخکینو معدوم رست موجود شوی دی وجود دی ترست بخلی شوی دی. پدې کې د دې منطقيانو د یو ډیر بیکار عقیده ردی تاسو بورې دي کنه دا به دي کتابونو کې تاویلی یا به چې دا منطقيان اثبات د سکه د قول عشره کوي کنه کوي چې خدای تعالی واحد دی واحد نه صادریږي مگر واحد دا غنه یو صادر شو بیا غنه دویم دریم سلورم پنځم شپږم اوم اتم نهم لسم غي تقلی فعال وي د دنیا نظام هغه چلی العیاذ بالله استغفر الله. یو خودي مناطق او د فلسفه اثبات د قول عشره کوي او بیا قول په قدم د دې کوي قدیم وته وي حدیث وته نه وي قدیم وته وي په خبره باندې پیږي کنه او حالان کې موږ سوې دې کتاب کې بتا تراشي چې نا عالم پټول اجزاء سره دا حادث دی. اول خو د قول اشاره به راته غني کوم ثابت نه کی یو آیت او یو حدیث په نشي لري بیا چې د قدم کول کې دا د بل د جګ د پاسه بل جګ دی په خبره باندې پوښ قدیم صرف ذات الباری عز وجل او صفات د باری تعالی عز وجل د ذات او د صفات د باری تعالی عز وجل علاوه په صفات د قدم یو سیزم متصف نه دی. تاسو خبره باندې پوښ ولې کنه
اګوره د دې یو خدغه غلطی شو چې اثبات د قول و شرو او بیا قول په قدم داغي کوي د یو غلطی شو دویمه غلطی د دې دا ته ما په علم کې تقسیم کړو کله چې راغو چې ما درته ویلو چې علم په درې قسمه دي درته ویلو کنه علم شرعي علم فقه ده علم اصول فقه ده علم الكلام دی بیا مې درته ویلو چې په دې کې موږ دوه قسمه تعریفونه کوو یو حد لقبی کو یو حد اضافي کو درته ویلو کنه نو ولته چې ما د علم کې تا ته کله تعریفونه کول نو تا ته مې اشاره درکړې و چې علم منطقيان تقسیمي علم حضوري ته علم حصولي ته او بیا په دې علم حصولي کې مدي هغه علم د عقول عشره ته مناطقه د قدیم کول کوي قدیم وته وي او موږ د په شرقیت کې په دې باندې بردوش رد بسنګ کېږي چې عالم ها بجميع اجزائه دا محدث دی ځکه درته وایي چې وحاول الرد على الفلاسفه فيما خالفوا فيه الشريعه چې د شریعت نه چرته مخالفت کړي دي نو دی په الته د رد طلب کړي دي په خبره باندې پوښولې کنه نمونږ اهل سنت والجماعه سوایو چې دا عقول یې شرط باطل دي قدم باطل دي او چې بیا ته ورته علم قدیم ثابته دغه دم باطل دي په یو باطل چې قولو کو هغه پسې بل باطل ته ترقی کې په بل باطل چې قولو کو ور پسې بل باطل ته ترقی کې دا اول دنه منو قول 10 دنه منو قدم به د کوم ځای ثابته بیا به علم قدیم د کوم ځای ثابته نو پته لګي چې دینه څه غلطیاں شوي دي بنیادی غلطیاں ته نشوي دي ورسېدلې په خبره باندې کړه یو د دې دغه غلطی شو دویم تا تبراشی پرونم در تماویلیو چې دا معتزله ظالمان د الله جل جلاله صفات نه مني صفات قدیمه الله لره نه مني او باندې کوي وی کوم په دې باندې قول کو چې الله عزوجل تا صفات قدیمه شتا نو ذات الباریم قدیمو او تا صفات اغم قدیم اومنل دا خو لازم شو تعدد د قدمو په قدمو کې وحدت رانغه تعدد راغه کثرت راغه نو پکار دی چې یو الله قدیم اومنل شي ځکه خودي ځان ته اصحاب العدل والتوحید ویل چې نفي د صفات وکوله صفات قدیمه نه منل قدیم دی یو ذات اومنل شي موحدین خو مونږ یو تاسو غو شرک کوي صفات تم قدیم وای د تعدد د قدمو قیلی دومره خنازیر نو صاحب د نبراس اغي ته جواب ورکړي چې وقال الاشاعره وای الشرك اثبات الذوات القديمه الواجبه شرک دی ته وای چې ته اثبات د ذوات قدیمو واجبو کې الکا مونږ اثبات د ذات واجب قدیم کو صرف مونږ اهل سنت والجماعه صرف اثبات د ذات قدیم واجب کو چې ذات الباری عز وجل نو شرک بزی چې چا اثبات د ذوات او خرو قدیمو واجبو کو او شرک کو کنه ځکه قدم او وجوب دا صرف ثابت دی ذات الباری عز وجل ته او تا چې اثبات د ذوات او خرو قدیمو واجبو کو شرک دغه ته وای شرک دی ته نه وای چې ته اثبات د صفاتو واجبو دا اثبات د صفاتو قدیمو قائمو بذات الباری کې دی ته شرک نه وای پاگل مونږه اثبات کړي د ذوات واجبو قدیمو او خرم نه دی کړي مونږ اثبات کړي د صفاتوم کړي قدیموم کړي خود د صفاتو قدیموم کړي چې هغه قائم بذات الباری عز وجل دی دغه ته شرک نه وای شرک هغه ته وای چې اثبات د ذوات او شمږ اثبات د صفاتو کړي دي کله چې تعدد د قدماو راشي چې قدمات الذواتی دغه ځکه شرک راځي په خبره باندې پوښ نو دا د دې خنزیرانو بل غلط عقیده چې دی به الله عز وجل د صفات قدیمون انکار کولو تمه دې خبره باندې تاسو پیږي کنه دام د دې د شریعت نه مخالف خبره و دریم منطقيان چې کوم دي کنه دي دا مقولات 10 چې ورته وي
اجناس د عالم اجناس عالیه نو دې د الله سیادی غنا یو جوهر یادې او باقی د نه هسه یادې وي د عرض د اعراض دي دا خبرم د دې ټیک نه ده په خبره باندې پوښولې د غدی ور کې اثبات د مقولې د جوهر کوي او بیا دې جوهر کې تقسیم کوي او دا خبره د دې ټیک نه ده ورسېدلې ولی ټیک نه ده زکه ټیک نه ده چې امام ربانی رحمت الله علیه ما در طویل وجدا مونږ الحمدلله دا په سلسله باندې روانیو مونږ قران کریم منو خو په هغه تفسیر سره چې سنت شریف کې شوی دی کومه سنت شریفه منو په هغه تفسیر منو کوم چې صحابو کړي دي او بیا د صحابو اقوال منو هغه کوم چې د سلور امامانو هغه مبارکانو کوم تشریح او تفسیر او اخذ کړي دي بیا د سلور امامانو د عقیدی وضاحت د دوه امامانو کړي دي ابو الحسن اشعری او امام ماتوریدی رضی الله عنهما بیا د ماتوریدی رحمت الله علیه د اقوال ترجمانی امام ربانی سے څنګه کړي د مونږ دغه مده او امام ربانی رحمت الله علیه دا مسلم عند الكل او دلیل پیدا دی کتاب فضائل اعمال راوالی د دې جبریو کتاب د جبریو په کتاب کې قدم په قدم د مجدد الفسانی سے رحمت الله علیه اقوال دا نقل کوي هغه دا فرمایلی هغه دا لیکلی هغه دا وی هغه دا وی پوښی او د پنځپیر مولا د زوی خبره غوتا سو هغه بل ورزوري چې مجدد الفسانی سے دا وی چې دا غو د صوفیه خو د تعالی مشغولۍ په دې کرامتونو کشفونو سره نو کداغه خو استاد په نسبت باندې حجت نه وي دلیل نه وي د څنګه پیش کی او پاد شو وهابیان نو داغي سرکرده او سرخیل د مازی قریب یو مولا ګوټه په نوم د عبدالسلام رستمی هغه یو کتاب لیکلی التبیان فی تفسیر ام القرآن باغی کې د امام ربانی صاحب د اقوالونو استدلالات کوي هغه دا ویلو دی دا ویلی او سرفراز لاله او د نور خو یې پریدا سرفراز خان صفدرو د نور هم د لیکلی چې هغه د بدعت حسنه امام ربانی سے بی قائل نه دی د غزینه دغه د قول استدلالات کوي هغه مونږ وی چې هغه رد په بدعت حسنه نه دی کړی هغه وی چې بدعت حسنه کې نورانیت نشته دی نفي د نورانیت یې کړی دی په خبره باندې پوښ هغه ځان ته موضوع دی او ځکه به دغه کو بیان کو ولکه دې مسلم عند الكل نو کوم ترجمانی چې د اهل سنت والجماعت کړي ده او د ماتوریدی صاحب د اقوال یې کړي ده مونږ ته دغه مقبوله ده په خبره باندې پوښولې کنه امام ربانی صاحب په دویم جلد کې 45 نمبر مکتوب کې په حصہ نمبر شپږم کې هغه په دې فلسفیانو باندې چې دا کم دغه خبره کړي ده د اجناس عالیو او چې دا بیا دی مقولات یا شروته وی ولس یاد یو ورکه جوهر او باقی نه عراض غني نو دغه ورته باطله کړی دا او فرمایي چې دا عالم بیا سرها دا ټول عراض دي عالم کې جوهر د کوم زینه راغی دغه رب کریم ذات دا قیوم دی او قیوم هغه ذات ته وی چې هغه عالم ته وجود ور بخلی وي او دا عالم چې کوم دی دا قیم دی بری تعالی پسی او کته وی چې دا خو بری تعالی ته محل حوادث وګرځولو چې الله تعالی قدیم دی او عالم حادث دی او چې تا عالم قائم کو بری تعالی پسی نو عالم خو حادث هو نو تا بری تعالی محل دسکو وایا د حوادث وګرځولو او محل د حوادث نه مگر حادثي داغي جواب دی چې دا قیام په دوه قسمه دي یو قیام د حوادث دی بذات الباری عز وجل په معنی د حلول دغه باطل له او یو قیام د حوادث بذات الباری بمعنی ثبوت و تقرر دی او دغه ثابت دی لکه خدای تعالی قیوم دی دا وجود دور بخلې دی دی عالم ته دغه خبرم د منطقيان وسد وایا دا باطل ده بل باطل او غلطه خبره خلاف د شریعت د دین ادم صادره شوې ده چې دی مناطق وي
دی یعنی مثبتین د جواهر خمسه دي، پنځه جواهر ثابت دي. جواهر خمسه خو بس تاسو یاد کړئ، صورت دی، جسم دی، حیولا دی، عقل دی او نفس دی. دی ورته جواهر خمسه وایي. او دا د مجرداتو نه غني، او دا منزه غني د ماده نه ماده غني او نه مادي غني چې ماده کې دی حلول کړي وي. مجرداتي محسوته وي. او حالان کې دا خبره دی باطله ده. ځکه باطله ده چې لازم په لاس کې ګوره مکتوبات شریف دي، تاسو ګورئ. اول جلد ځان سره ولیکئ او مکتوب نمبر ځان سره ولیکئ. سلور دیرشم د په ابطال د دې قول د مناطقو کې چې دی مثبتین دي د جواهر خمسه پدې کې لګولې دي. او کمقل او شودګانی تینه جوړ کړی دي چې دا څه کمقل چې دا څه خبره دي کوي. او ویل چې د دې نظر خو صرف عالم خلق باندې دي. مکتوب سی و چهارم 34 نمبر مکتوب دی، دفتر اول حصے اول جلد نمبر 1 او مکتوب نمبر 34. نیز به مولا حاجی محمد لاہوری صدور یافتا. دا مکتوب شریف پشان د مخ کی مکتوب شریف د مولانا حاجی محمد لاہوری سے صادر کړي دی، هغه تلې غلې دی. در بیان جواهر خمسه عالم امر، خیال دي په بیان د جواهر خمسه د عالم امر کې بطریق بسط و تفصیل مهما امکانه، په طریقې د بسط او د تفصیل خو چې څومره ممکنو. نقد سعادت دارین وابستا باتباع سید کونین علیه و علی آله من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها. نیک بختی د دواړو جهانو، کنیک بختی د دنیا ده او کنیک بختی د آخرت ده، دا وابسته ده او مربوطه ده په اتباع د سید الکائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره. کداغه اتباع پکینی نه سعادت د دنیا چاته میسر کیږي او نه سعادت د آخرت چاته میسر کیږي. بیا وی فلسفی سړی کې دیدی بصیرت او بکهل متابعت صاحب شریعت علیه و علی آله الصلاۃ والسلام وتحیه مقتهل نشد است. په فلسفی چې دا غسترګي په متابعت په رانجو د متابعت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم توري شوی ندی. دیخو لیدل کوي ګوري کتابونو ته خو چشمی د متابعت د نبی اسلام پسترګو نه دي او نه پسترګو کې رانجه د متابعت د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم چولې دي. اور فلسفیانو باندې څنګه رد کوي؟ از حقیقت عالم امر نبیناس. عالم خود دو قسمه دی کنه، یو عالم د خلق دی، عرش نرالان دی الی تحت الثرى، یو عالم امر دی ما فوق العرش. نو دا فلسفیان چې دي از حقیقت عالم امر نبیناس، دا د عالم امر د حقیقت نړاند دي. فضلا ان يكون له شعور عن مرتبه الوجوب تعالى وتقدس. نو چې د عالم امر نه چاغه عالم امر مخلوق دی چې دا غي نړاند دي، نو بیا غ مرتبه د وجوب رب کریم تعالی ته به څنګه نظر به تورسي کېږي کې به څنګه دی ګوتې وای نظر کوتای او کم نظر د دې فلسفي ومقصور وغبن نظر د دې فلسفي بر علم خلق است. صرف علم خلق کې د نظر کار کوي اخوانه کوي و دران جانیز نا تمامس. په علم خلق کې نظر دی دام ناقص دی، دام نا تمام دی. جواهر خمس کې اثبات نمودان، جواهر خمسه چې دي ثابت کړي دي پیږي چې دا صورت دی او دا جسم دی او دا حیولا دی، دا جواهر خمسه او دا نفس دی او دا عقل دی چې دي ثابتای. احمد در عالم خلقند دا په عالم خلق دی لګیا دي مړه نفس او عقل را او بیا دي ورته مجردات وای، مادي نه غني، مادي نه غني.
نفس و عقل را که از مجردات شمرده‌اند وی دی ظالمانو چې دی نفس او عقل ته چې دی د مجرداتو نشمیرلی دی مجردات وته وي څه کم عقل لی از نادانی است دا څه کم عقلتیا ده دا څه حماقت دی دا څه جهالت و ناپوهی ده نفس ناطقه خود همین نفس اماره است دا ته چې ورته نفس ناطقه وي داون دغه نفس اماره دی کنه او دا څنګه مجرد غني دا څنګه مجرد د مادي نه غني دته څنګه مادي نه وي ځکه نفس خو عبارت دی د سنه د جسم لطیف نه ټیک د متصف په لصافت په لطافت دی جسم لطیف دی خو ها مادي دی ولی مادي دی ځکه د ساری دی په دې جسم کثیف کې نو چې د حلول په جسم کثیف کې کړي دی نو مادي شو نو احمقه تی مجرد د مادي نه څنګه غني په نشي پښتو باندې زما دا فلسفیانو او غلطیان دي چې امام ربانی رحمت الله علیه رانی ولي دي نفس ناطقه خود همین نفس اماره است نفس ناطقه په خپل دغه نفس اماره دي کې به تزکیه محتاج است چې هغه تزکیه ته محتاج دي او ته مجرد غني د مادي نه مجرد غني مادي نه غني داستانه ده نه ده وبذات همتي او بدنات او پستیس او په اعتبار د ذات دغه نفس اماره همت سي دنات او پسته طرف ته با عالم امر اورا چی نسبت د عالم امر سره د دې نفس ناطقه او د نفس اماره نو څه نسبت دی احمقه چی نسبت و تجرد را با او چی مناسبت او چې بیا ته مجرد غني مادي نه غني د مادي نه مجرد غني نو تجرد را با او چی مناسبت تجرد سره د دین نفس چې د عالم خلق نه دی نو څه مناسبت دی و عقل خود ادراک نمی کنه د خبره باندې پوښلی از معقولات عقل په خپل د معقولاتونه د ادراک نشي کولای ګور عقل د معقولاتو د جملې نه ادراک نشي کولای مگر امور را کې به محسوسات مناسبت دارد عقل چې مدرک د امور ګرځيږي د محسوسات او معقولاتونه هغه هم د هغه امور ګرځيږي چې داغي وایا د محسوسات سره مناسبت وي نو عقل خود هم دغه شی دی بلکې حکم محسوسات پیدا کردان بلکې دم حکم د محسوسات پیدا کړي دي اما امری کی به محسوسات مناسبت نه دارد هر چې هغه امور دي چې داغه د محسوسات سره بالکل مناسبت نشته دي او شبه و مثال او در مشاهدات پیدا نیست او چې داغه د پاره مشابهت او مثال مشاهداتو کې پیدا نه دي در ادراکی عقل نمی آید نو هغه سیس د عقل په ادراک کې ناراضي خدای دې پوي کا وبند او بیا هغه تعالی د دغه بکلی دی عقل نمی کو شاید هغه په کنجه د عقل نه کولاویږي ځان په دې خبره باندې پوي کا لہذا نظر او پس حاصل دا چې نظر د دې عقل از احکام بیچونی کو تاس د احکامو د بیچونه نه اکوتا دی ډیر کم دی و در غیب محض او په غیب محض کې چې باری تعالی دی گمراه عقل د غزي کې گمراه دی کجا مهدی کجا دجال ناپاک چی نسبت خاک را به عالم پاک مال التراب ولرب الارباب وإن علامي علم خلقس دغه علامه د دې چې د عقل د علم خلق نه دی علم امر را رو ببیچونی اس علم امر لره رو مخ ابیچونی طرف ته دی وتوجه ببیچونګه بیا ابتدا د عالم امر د مرتبه د قلب نه دی بیا فوق د قلب نه روح دی فوق د روح نه سر دی فوق د سر نه خفی دی فوق د خفی نه اخفا دی پنځګانای عالم امر را اگر جواهر خمسه گوین ټیک د کداغي پنځو لطیف د عالم امر ته جواهر خمسه نه تعبیر کی گنجائش دار ده خدا ته چې کوم یادې لیونیات د ندی ولکه تاسو پوښوي کنه اې دوګ دي کسی دي د شګو مزل ټیم پوره دي دا بدرته وایم چې دې مبارک وای کنه کتاب شریف ته ګوري دی وای
ولما ارکل ثم ارکل لما نقلت الفلسفه چې نقل کړه شو فلسفه د یونانی لغت نه عربی ته او ورکوش په دې کې اسلامیون متکلمون اخرون وحاول الرد او دی قصد کو درد په فلسفه باندې په غسه کې چې غي مخالفت کړي په غي کې د شریعت الګ کړي دي کني دي کړي بلازي کې کړي دا خو ما درته لک بیان فخلطوا بالکلام نو دی خلط ولکو په دې کلام سره ډیر زیات د فلسفې نه د لپاره چې دی اورسیږي تحقیق کی د مقاصد د فلسفې او دی بیا قدرت پیدا کی هغه ابطال د فلسفې باندې وهلم جرا او دغه سلسله را روانه و دی به ورکه سکول داخلولو د فلسفه او تحقیق به کول ورکه کوزیدل الی ان تر دی پوری ادرج فيه چې دي متأخرینو اسلامیینو دي متکلمینو وردنک فيه په دې کلام کې معظم التبعیات اغه ډیر تبعیات پکې وردن کړل او غدوی می حشیتا ته دغه وضاحت کړي دي تبعیات العلم التبعي علم يتعلق بامور يتوقف على ماده في التصور والوجود الوجود الذهني والخارجي اغه شی ده تبعیات بکرادنک والالهیات الہیات مرکرادنک سیور کرادنک الہیات رمضان افندلی کلی دی چې الہیات ستوي وهي البحث عن ذات الله وصفاته وعن المعتقدات الدينيه دا بحث کول دی د ذات د الله تعالی د صفات د الله تعالی او د معتقدات الدينيه نه د الہیات او غیر مرکرادنک کلام کې وخادو دی ورکشو فی الریاضیات پر ریاضیاتو کې مردن نش لکه علم د هندسه نبراس والا وي لکه علم د هندسه علم د حساب علم د هيئت دیم ورکی وردن نه قسم ورکی ورکش ورسېدلی حتی تر دې پوری کادا چې نږدې و دا لا یتمیزو چې جدا نکړي چې نه جدا کو نشو جدا کېدلې ان الفلسفه د فلسفې نه د دې ګورېغه جدا کېدلم دغه ممکن نو لولا اشتماله کچرتنه وی اشتمال د دې کلام علی السمعیات مرادنا احوال د برزخ دي کدا نقلی دلایل پکې نه وي نو تا چې دا کتاب د دې راړولې تا به ویل چې دا غو صرف فلسفه کې لیکل شوی دی دا غو صرف خالص منطق دی دومره پکې دی تبعیات الہیات ریاضیات د پکې دومره وردن نکړل چې کدا سمعیات باندې مشتمل نه وي د آیاتونو او احادیث او اجماعیات او دا دلایل نقلیه دا پکې نه وي نو نږدې نه و چې چا د فلسفې نه جدا کړي مې پته هم نه لګید اوسم ډیر کسان چې غي خپل منطق او فلسفه او دغه شینی ویلې او هغه ته شرح مقاصد ورکی ورته وې دا ګوره د عقیدې کتاب دی دا ورته وی چې یار دا فلسفي کې لیکل شوی دا خو منطق دی لکه څنګه چې دا مکتوبات شریف دا د چاته ورکو هغه چې دا ټول فلسفه او منطق دی زه خو په دې دا خو تصوف نه دی دا خو فلسفه او منطق دی په خبره باندې پوښ نو داسې قدم مشتمل په سمعیات باندې نه وي په ادله نقلیو باندې نه وي نو د دې تمیز وایا تمیز د فلسفینه نږدې ممکن هم نو چا کولې هم نشو دومره پکې دی ادراج د تبعیات د الہیات د ریاضیات د علم حساب د منطق د هيئت د ریاضی دا پکې کړو وهذا دغه داخل سره د فلسفي دغه هو کلام المتأخرین دا کلام د متأخرین قدمو کې خلطیت د فلسفي نو او د کې خلطیت د فلسفي وو اولی وو هغه وجه ترما بیان کړ چا خو غرامیانو دا کار کړو کنه فلسفه یاد کړ او اقامت پاغه دعوی باطلو باندې د فلسفي ادلو کو پنمت منطقي او نمت فلسفي باندې نو دی خو دا یاران محتاج شنو دین په قسم وردن نشو او بیا دین فلسفانه انداز کې دغه دلایل او دعوی دا ورد کی وبالجمله دک زینه متا ته شرافت د دی علم کلام ثابت دی چې دا ډیر اشرف علم دی او چا چې پیرودت کړی دی نو هغه باندې بلک دزي مزي ورسره شي مست